الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. په تقدیر باندې ایمان ساتل دا رکن دی د ارکانو د ایمان نه. او محترم اوریدونکو تقدیر دا معنا چې انسان ته کم څه رسیږي دا مخکې نه لیکلی شوي او په دې کې ډېرې زیاتې پیدې دي که سړی به سوچ وکړي چې کله یو سړی د خوشحالي رسیږي یا ورته څه تکلیف رسیږي او دا مؤمن دا فکر وکړي چې دا ماته په تقدیر کې لیکلی شوي د ده د زړه ته اطمینان میلاو شي، د ده د زړه ته هغه سکون میلاو شي محترمو. او د تقدیر نه چې څوک انکار کوي نو دا مسلمان نه پاتې کیږي. ځکه حدیث د جبریل کې راځي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د ایمان په باره کې راته خبر راکا، نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې ایمان دا دی چې ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. دا مسلم حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ایماندار چې ته ایمان ولرې په الله باندې، په ملائکو باندې، په کتابونو باندې، په پیغمبرانو، په ورځ د آخرت، او دارنګې په تقدیر د خیر او د شر باندې ته ایمان وساتي. نو که سړی ته خیر رسیږي او که شر ورته رسیږي دا به دا ایمان ساتي چې دا د مخکې نه لیکلی شوي. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ایمان حقیقت ته یو سړی نشي رسېدی تر دې چې دا خبره وپېژني چې کوم شی درته رسیږي نو هغه به نشي خطا کولی. معنی په تقدیر کې یو شی لیکلی شوی دی چې دا به پلانکي ته رسیږي، نو هغه به ورته رسیږي. څوک داسې نشته دی چې دا شی د ده نه منع کړي او دارنګې کوم شی چې دا خطا کوي نو هغه به ورته نه رسیږي. نو معنی دا ده چې دا هر څه په تقدیر کې لیکلی شوي. حلاوت د ایمان او حقیقت د ایمان هله سړی پیژندلی شي، هله موندلی شي چې کله په تقدیر باندې سړی ایمان ولري. او دارنګې محترمو په تقدیر باندې ایمان ساتل د دې سره په دې زړه کې اطمینان پیدا کیږي، هغه قوت د ایمان ورسره سوا کیږي. ګوره کله یو سړي ته مصیبت ورسي او تکلیف ورته ورسیږي نو دا دې داسې نه وایي که چېرته ما داسې کار کلی وی نو داسې به شوي وي، او که داسې کار مې کلی وی نو داسې به نه وی شوي. نه موږ ته دا تعلیمات دي چې تاسو داسې ووایئ چې قدر الله وما شاء فعل. بس الله رب العالمین چې څه په تقدیر کې لیکلي هغه کیږي. نو د دې سره زړه ته هغه اطمینان میلاو شي، سکون ورته میلاو شي. مؤمن ته به یا خوشحالۍ نه رسیږي یا به ورته تکلیف رسیږي یا ورته څه مصیبت رسیږي. نو په دې کې ډېرې زیاتې پیدې دي. یو خدا دی چې دا مؤمن په تقدیر باندې ایمان ساتي، مسلمان دی، مؤمن دی، نو دا به دا ووایي چې دا په تقدیر کې لیکلی شوي. او دارنګې محترم الله رب العالمین د دې تکلیفونو او د دې مصیبتونو په وجه باندې دا مسلمان پاکوي، صفاکوي د ګناهونو نه. الله رب العالمین سره به میلاو شي او دا سړی به بلکل پاکي د څه نه د ګناهونو نه، لکه دا په حدیث کې راځي. او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن د کار نه زه تعجب کوم، یا به ورته خوشحالي رسیږي یا به ورته څه تکلیف رسیږي. چې کله ورته خوشحالي ورسیږي نو دا هم د دې مؤمن دپاره خیر دی، ځکه چې د الله شکر به ادا کړي، د الله شکر به ادا کړي چې یا الله دا خوشحالي تا راکړه، دا نعمت تا راکړه. او چې کله ورته څه تکلیف ورسیږي، څه مصیبت ورته ورسیږي، دا به صبر وکړي. نو چې کله صبر وکړو دا هم د دپاره خیر شو. نو محترم غرض دار مختصر چې تقدیر باندې ایمان ساتل دا لازمی دی، دا ضروری دی، دا فرض دی، دا د ایمان د ارکان نه رکن دی. په زړه کې به بیا خوشحالي پیدا کیږي، هغه د ایمان هغه قوت به بیا سوا کیږي محترمو. نو که کله خوشحالي رسیږي سړي ته او که کله خفګان رسیږي بس دا د رجوع کوي الله ته چې دا د مخکې نه لیکلی شوي او د هر څه الله رب العالمین مخکې لیکلي. چې خوشحالي ورته ورسېده دا به شکر ادا کړي، دا دپاره خیر شو. او چې کله ورته څه مصیبت او تکلیف ورسېد دا به صبر وکړي. او صبر کوونکو ته خو الله رب العالمین ډېرې زیاتې بدلې ورکوي، ډېر زیات اجرونه ورته ورکوي محترمو. الله رب العالمین فرمایي چې کومو خلکو ته څه مصیبت ورسیږي او دوی ووایي چې انا لله و انا الیه راجعون، موږ د الله دپاره یو الله ته واپس کیږو، نو الله رب العالمین په دې باندې رحمتونه رالیږي. الله د دې صفت کړی دی، الله دې ته اجرونه ورکوي.
غرض دا محترم چې په تقدیر باندې ایمان ساتل دا فرض دي او دا لازمي دي او دا د ایمان د ارکانو نه یو رکن دی. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.